الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ډېر زیاتو خوبو عزتمندو ستاسو په مخ کې مې د نبی علیه صلات وسلام یو حدیث شریف ولوستو. په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د باران د نه کېدلو وجه بیان کړله چې بارانونه ولې نه کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام په موږ باندې راښکاره شو او وی فرمایل چې لم یمنع قوم زکات اموالهم، نه منع کوي یو قوم زکات تخپل مالونو الا منع القطر من السماء، مگر د دیو نه باران بند کړی کېږي د اسمان نه، په دې باندې اسمان نه بیا باران نه کېږي. رسول الله فرمایل چې ولولا البهائم لم یمطروا، که چېرته دا ځناور او دا چارپایان نه وی نو په دې به ټکې باران هم نه وی شوی. دا لږ لږ چې کېږي دا په دې وجه باندې کېږي چې چونکې دلته ځناور دي، چارپایان دي، هغو چون ګناهګار نه دي یا خو مکلف نه دي، نو د هغې د وجې نه باران کېږي. ورنه کوم خلک چې زکاتونه منع کوي او زکات نه ورکوي، نبی علیه صلات وسلام فرمایل چې په دې خلکو باندې الله بارانونه منع کوي. او بل حدیث کې نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې ما منع قوم الزکات الا ابتلاهم الله بالسنین، چې یو قوم نشته دی چې هغه زکات منع کوي نه یې ورکوي مګر الله رب العالمین په دغه خلکو باندې قحط سالی راولي. یعنې کوم خلک چې زکات نه ورکوي، کوم قوم چې زکات نه ورکوي، الله رب العالمین په هغې باندې قحط راولي. نو خو عزتمندو د موجوده حالاتو ته چې وګورې، ګوره بارانونه نشته، هواګانې الوځي، جاکړې راځي، طوفانونه راځي، خو باران نه کېږي. بد حالت دی، ګرمي ده، اوبه کمې شوې، اوبه بندې شوې، ځای په ځای باندې د اورونو لګېدلو مسایل دي، خبرونه راځي چې فلاني ځای کې اور ولګېد، فلاني ځای کې اور ولګېد، دا خشکۍ د وجې نه. او دغه شانتې فصلونه هم ونه شو صحیح، فصلونه هم نه کېږي، اوبه بندې شوې، د بر د اسمان نه باران نه کېږي. پته ولګېده چې زمونږ دا قوم دی د زکات مانعین دي، زکات اصل کې نه ورکوي. که چېرته خلکو صحیح زکات ورکاوه نو بیا تاسو ګورئ چې د الله رب العالمین برکات د ځمکې او د اسمان نه څنګه راځي، د لاندې د ځمکې نه د الله برکات څومره راټوکېږي او د اسمان نه د الله رب العالمین برکات څنګه راوري. نو هغوی عزتمندو دا ډېره زیاته د سوچ او د فکر خبره ده، په کار چې په دې باندې مونږ سوچ وکړو په خپل عمل باندې، چې چېرته مونږ خو مانعین زکات نه یو. الله رب العالمین دې وکړي چې مونږ په څو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.